چې قرآن کریم کې الله پاک فرمائے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں علم والے اور جو نہیں جانتے کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ آیا هغه کسان چې څوک پوهیږي علم لري او چې څوک علم نه لري دا دواړه برابرېږي؟ دا حل استفهام انکاری د پاره ده. کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہے، دا دواړه برابر نه دي. استفهام انکاری ہے. جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں برابر ہو جائے. اوس نیمګړی استدلال دلته څنګه دی چې مونږ اکثر د علم په فضیلت کې دا آیت وړاندې کو، د دې دومره ترجمه وکړو، دا ما چې کومه وکړه یا د دې جملې د ترجمې مونږ تشریح وکړو، لیکن سیاق و سباق ته مونږ نه ګورو. سیاق و سباق سره تاسو قرآن پاک راوړو او قرآن کریم کی دی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ټول آیت دا امن هو قانت آناء الليل، آیا هغه کس چې هغه الله ته په عبادت ولاړ دی، مطیع دی، د خدای عبادت کوي، د الله بندگی کوي، د خدای هر یو خبره مني، آناء الليل و آناء النهار، د شپې په ساعاتو کې او د ورځې په ساعاتو کې، د شپې په غنټو کې، د ورځې په غنټو کې، یحذر الاخره، د آخرت نه یریږي، په آخرت کې جهنم دی، جهنم نه یریږي، په آخرت کې حساب کتاب دی، د الله په مخ کې پیشي او درېدل دي، د هغې نه یریږي، په آخرت کې ذلت او رسوایی ده، په میدان د حشر کې د هغې نه یریږي. واما من خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. د خپل رب په وړاندې د ودرېدو نه یریږي، یحذر الاخره، د آخرت نه یریږي، دا صفت هم دی. د ورځې هم ولاړ دی خدای ته، د شپې هم ولاړ دی، د ورځې هم د خدای عبادت کوي، د شپې هم د خدای عبادت کوي. یحذر الاخره او بیا د آخرت نه یریږي، د آخرت نه د یریدو وضاحت تاسو ته ما وکړو. ویرجو رحمت ربي، او د خپل رحمت، د خپل رب د رحمت او د مهربانۍ امیدوار دی، غواړي چې ما باندې خدای پاک مهربان شي. بیا دې پسې دی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معلومه دا شو چې دا کلام مربوط دی، قرآن کریم دا الله جل شانه کلام دی، دا کیف متفقه خبرې نه دي. داسې دا تسبیح، دا دانې چې کوم دی نو دا لړۍ وشلو او دا دانې پرې باسه چې کوم ځای کې کوم یو دانه راله، داسې نه ده، دا ترتیب مربوط دی. په دې ربط کې تفاسیر لیکلی شوي دي، علماء لیکلي، مفسرین لیکلي دي، تاسو وګورئ. الربط بین الآیات والصور، دا الله جل شانه کلام غیر مربوط نه دی، کیف متفقه چې څنګه راله. زمونږ علماء حضرات خو د احادیثو په کتابونو کې ربط ذکر کوي. زمونږ علماء په بخاری څومره خواري کړي دي، تاسو وګورئ. علامه عینی رحمه الله نور حضرات وګورئ، دا باب د دې سره مربوط، د دې باب رب د کتاب سره، د دې باب رب د باب سره، د حدیث رب د ترجمه الباب سره، د یو ترجمه الباب رب د بل ترجمه الباب سره، د اخر د کتاب رب د اول سره، د اول رب د اخر سره، د اول او د اخر د دواړو رب د منځ احادیث سره، دا ټول بیانې. چې څوک نه بیانې نو هغه په علم کې کمزوري، هغه ځان خلاص کړي. لکه د عرب علما نن سبا چې کوم نو هغه ټول کتابونه نه وایي د حدیث، هغه وایي سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وایا، رب ته ضرورت. نو په حدیثو کې رب بیانېږي نو د الله جل شانه کل هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام دی، او هغه په مختلفو موقعو باندې ویلی شوی دی، او د الله جل شانه کلام دا څنګه غیر مربوط وي. حالانکه الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتبین وحی صحابه ته وی چې دا صورت د دې صورت نه پس او د دې صورت نه مخکې کېدی، او دا آیت په دې صورت کې د دې آیت نه وروستو او د دې آیت نه مخکې کېدی. تاسو ګورئ په هماغه ترتیب باندې بیا د قرآن پاک دغسې مرتب شوی. که دا غیر مربوط کلام بیا د دې ضرورت
خلک مربوط کلام دی. نو اوس معلومه شوه چې علما د غیر علماو سره برابر نه دي. نن سبا صرف او صرف دا موږ په منقبت او فضیلت کې دا آیت ذکر کوو بس، چې عالم د غیر عالم د عالم سره برابر نه دي، دا دواړه جدا دي. حالانکه دا برابرواله په فضیلت کې هم دی چې فضایلو کې برابر نه دي، مناقبو کې برابر نه دي، اجر او ثواب کې برابر نه دي، په آخرت کې برابر نه دي. لیکن دې سره سره په دنیا کې هم دا دواړه برابر نه دي. دا غیر عالم چې څومره عبادت کوي، غیر عالم هغه عمره نه کوي. عالم چې څومره ذاکر وي، غیر عالم هغه عمره ذاکر ني. عالم چې څومره شاکر وي، غیر عالم هغه عمره شاکر ني. عالم چې څومره نفلی عبادات د فرض نه پس کوي، غیر عالم هغه عمره فرضي نفلی عبادات نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کوم روجی نه وی، نور صحابه هغه سه نه وی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بسمره الله ته ودریدو، دومره نور صحابه کرام چې عام امت ته غنو درېدل، حالانکه ګناګار غیډي روزه په صحابه دغه دلیل ذکر کړي چې الله تاسو ته خدای یا رسول الله تاسو ته الله جل شانه وړاندې رسو ګناونه معاف کړي، موږ ډیر ګناګار یو. دا الله رسول به د دې وجنه چې کدا خلک قزان من ډیر مشقت واچي، غیب دومره مشقت چول چې هغه به برداشت نه بهر وي. نو اسینی چې بیا دا غشته او د فرض او د واجب بندګۍ نم پاتې شي. یعنی هغه تسبیحات، هغه اذکار، هغه نوافل، هغه د عبادت طریقې اوسم شته د فرض او د واجب نه علاوه. پکار دادا چې په امت کې عالم او غیر عالم کې فرق وي. غیر عالم کا هغه نه کوي نو چې عالم کوي. د صدقې فضیلت چې څومره راغلی دی که غیر عالم نه کوي نو چې عالم کوي. نن سبا عالم هغه پرېښی دی امیده، صدقه به هغه کوي. تا ته چې خدای پاک 15,000 درکړي دي، 15,000 هغه کې 100 روپۍ خو ورکولی شي. که هغه سړی په 15 لکو کې 100 روپۍ یا 15,000 روپۍ ورکړي نو ته په 15,000 کې 100 روپۍ خو ورکولی شي. دا صدقه تا دپاره هم د هغه دپاره هم ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه چې یا رسول الله افضل صدقه کومه یو ده؟ وی فرمایل جهد المقل، فقیر سړی چې انتهایی مشقت په ځان باندې واچي او د الله په نوم سور کی، دا صدقه ډیره ده. دا خو مالدار سره نه ده، مالدار سره ډیر دولت. لیکن دا مولانا صرف او صرف دا آیت پرېښی دی عوامو دپاره، ځکه چې په دې کې پیسې خرج کول او د ځان دپاره هغه خواږه واخلو نه چې زه علم خیم کنه درس لولو دې کې به زه د بل نه غواړم. الله جل شانه دې موږ د هغې نه وساتي. زه تاسو ته دا وایم چې څومره ښه صفات دي هغه په عالم کې پکار دي. سخاوت په عالم کې پکار دی، شجاعت په عالم کې پکار دی، د الله سره تعلق د دعا په ذریعه په عالم کې پکار دی، ذکر او اذکار په ټول مسلمانانو کې پکار دی. لیکن څومره چې په عالم کې پکار دی عمر بل جانه. ولې خدای پاک وایي امن هو قانت آناء الليل، مخکې د عالم او د غیر عالم بحث دی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هغه جمله ده د هغې نه مخکې ذکر کړي دي. امن هو قانت، آیا هغه کس هو قانت چې هغه الله ته تابعدار ولاړ دی آناء الليل، د شپې په وختونو کې نفل کوي، تهجد کوي، د شپې په وختونو کې چې الله ته ولاړ یې هغه څه کوي. دې وخت کې خو نه د ماسخوتن مشته نه د سهار مشته. و آناء النهار د ورځې د فرایضو نه پس ماسپښین مونځ، د مازدیګر مونځ، د ماښام مونځ، د هغې نه علاوه ولاړ دی. یحذر الاخره، د شپې د خدای عبادت، د ورځې د خدای عبادت. یحذر الاخره، د آخرت نه یریږي. د فقیه دی، دا یاد ساتئ، فقیه هغه ته نه ویلی کېږي چې هغه مفتی وي او ډېر احکام د مسلې جواب خلکو ته بیانوي. فقیه هغه ته ویلی کېږي چې هغه د نص په مطلب باندې معنا مراد باندې پوه شي، د هغې موقع ته ورسېږي، په هغې باندې د عمل کولو ځای کم دی او د دې جواب په دې موقع باندې څه جوړېږي، ده ته فقیه وي.